چې کله مشرکانو قریش تعمیر کولو الله پیغمبر ته الله پاک د پیغمبرین نه ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلهما خپل اوګو باندې تیږي راپورته کړی دي او د کعبه په تعمیر کې حصہ اغشتي ده. چې کله دیوالونه اوچت شو کم ځای کې چې حجر اسود لګېدلې دي دغه ځای ته ورسېدل، اوس مسله جوړه شوه چې دا حجر اسود به څوک فټ کوي څوک بېږدي. هره قبیله په دې باندې کلکه ولاړه چې دا به مونږ کوو، ځکه دا ډېر لوی عزت دی. او دې حتی قصه ورسېده چې اسلحې راوړي او ټول حرم یې د تورو د غشو او د اسلحونه ډک، او هره قبیله په دې کلکه وه دا به مونږ کوو. غریبه ده چې ډېره لویه خونریزي پکې شوې. یو مشر سړی دی هغه مشوره ورکړه چې نن به لاړ شو او سبا سهار د حرم په دې دروازو کې یو دروازه ده بنو شیبه، په دغه دروازه باندې چې کم کس د ټولو نه اول راننوتو هغه به دا تیږه ږدي. ټول یې بلکل صحیح ده، ټول خلک خواره وارو شو لاړل او د دې خبرې پته دغه مشرانو ته بل چا ده نه وه راز یې ساتلی. په تېره شوه مشران راغلل انتظار کوي، نو د ټولو نه اول په دغه دروازه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام راننوتو. د هغه خبرو نو دوی خبر نو ټول یې چغې کړې رضینا، مونږ بلکل د په فیصله باندې راضي یو، دا خو صادق او امین دی، مونږ ډېر ازمایلی دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبرانو ته خو الله د ټولو انسانانو نه زیات عقل ورکوي. الله پیغمبر فرمایل څادر راوړئ، خور یې که کوم ځای کې چې تیږه پرته وه د هغې په خوا کې د الله پیغمبر هغه تیږه راواغېسته څادر کې یې کېښوه او دې 12 سردارانو مشرانو ته یې وویې چې هر یو لاس واچوئ او دا څادر په لاس کې ونیسئ. 12 کسانو ونیولو او د بیت الله شریف د ګوټ سره خوا کې کېښوده او بیا د الله پیغمبر کاڼي راواغېسته او هغه ځای کې کېښوده، فټ یې کړه. ټول په دې خبره باندې امنا صدق راووي.